بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر القدور دریم پاړاو سبق نمبر دویم بیګا د قتل په باره کې خبرې بیان شي. نور مخته مزید مسایل د قصاص او د قتل او د اطرافو کټ کولې ولا نه که دا ویډیو اگر تاسو ته پسند شي لایک یې کمنټ کړئ او نور زموږ ډېر سریالونه د پلی لیست ته لاړ شي هلته تاسو ته میلاو شي. حضرت مصنف رحمت الله علیه فرمایي مخته والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التبيد اذا قتل عمدا، چې قصاص هر محفوظ الدم انسان شي کنه هر مشا د پر چې محفوظ وي. تبید لفظ ذکر ویل احتراز کې د مستأمن نه چې مستأمن سړی وي هغه هرمیشه د پاره محقون الدم نه چې لاړ شي د ځای نه بس بیا غیر محقون الدم شو لکه در الاسلام ته راغلی. یو مسلمان سړي په باره کې ته وایي چې محقون الدم وي هغه وینه به محفوظ وي، هغه وینه به څوک نه تلی چې داسې کس ول وینه چا تاله که نه هغه باندې به قصاص وجیبېږي خو چې قصدن یې قتل کړی. مخته بله مسله ښایي چې ويقتل الحر بالحر، آزاد سړی بدلی کې آزاد به قتلولی شي. همده شی ته والحر بالعبد، غلام د وجې نه به آزاد سړی قتلولی شي. والعبد بالحر، غلام د چوګي قتل کړی آزاد سړی دا به قتلولی شي. والعبد بالعبد، غلام د غلام بدلی کې. والمسلم بالذمي، مسلمان د ذمي وچ پوچه قتل کو دا مسلمان به قتل کولی شي. خو ولا یقتل المسلم بالمستأمن، خو که مستأمن کسې قتل کړو کنه نو بیا مسلمان سړی نشي قتل کولی. انده شي ته ذمي اخته شو مستأمن قتل کو چې په ویزټ یا وزي باندې راغلی. مخته مسله ښایي چې ویقتل الرجل بالمرأة، یو کس ته ښځه قتل کړه نو دو منځ کې قصاص جری کېږي ځکه چې عصمت کې برابر دي، مساوات پکې شته. او انده شي د والکبیر بالصغیر، غټ کس دی هغه وړوک ماشوم قتل کړی دی دا به قتلولی شي. داسې څوک نه دا غټ کس دی د وړوکه د خورۍ نه دی وتلی، دواړه برابر دي. والصحیح بالاعمى والزمن، یا صحیح کس دی اندامونه روغ دي بل کس ړوند دی یا شل دی بل څه مریض وي لونجاوي هغه په بدلی کې به صحیح کس قتلولی شي. خیوه مسله ښایي چې که یو کس ته خپل زوی قتل کو بچی یا غلام قتل کړو یا مدبر و مکتب قتل کړو یا د غلام ولا بچی وغه قتل کو دا بیا نشي قتل کولی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې لا یقاد الوالد بولده ولا السید بعبده، بچی په واجب د پلار نه قصاص نه خستلی، انده شي د سید نه د غلام په واجب نشي خستلی. اوس همدا خبره ښایي چې ولا یقتل الرجل بابنه، بچی د واجب پلار نشي قتلولی. همداسې مور شو ولا بعبده، غلام د وجې ولا بمدبر قتل کړو ولا بمکاتب غلام قتل کړو ولا بعبد ولده، یا د بچی ولا غلام وو هغه په واجب نشي قتل کولی ځکه چې قصاص چا د پرې بچی د پاره یو بچی دی وجه نه سړی نشي قتلولی، بچی غلام دی وجه نه خو بیا نشي قتلولی. مخته مسله ښایي ومن ورث قصاصا علی ابیه سقطوا، که یو سړی ده هغه ته قصاص میلاو شو په پلار خلاف نه دا قصاص به نشي خستلی بلکې دې دپاره به دیت وجبولی شي. د پلار ابوت د حرمت دپاره تعظیم دپاره دا قصاص به نشي خستلی. او مخته بیا مسله ښایي چې ولا یستوفى القصاص الا بالسیف، د کوم قصاص چې خستلی شي کنه دا به صرف تورې سره خستلی شي. څه معنی؟ یو کاس ته بل کاسې په تبیو قتل کړی و کاڼو سره یې ویشته و مړ کړی و، یو سړی و بل یې رکیړی کړی و په څټ کیړی و کیړی و مړ شو. یو کس و بل کس یې مړ کړو په چیش سره غشو سره یې ښه نارۍ سورۍ کړی و. ته به داسې نه چې موږ یې غشو سره ولو موږ دپاره دې دا کس په تبیو ووهلی شي نه، بس توره ده هر چی شي دپاره سوره ده کپي ده
توري سره به شړاک دې نه کړی شي ګردن به وړاو کړی شي بس دا کافي ده. مثل پکې نشي کولی مماثلت پکې ساس کې زمونږ مذهب کې نه دی ضروري چې شاشنګ قتل کړي ته به ماشاءالله ورسره بیا کانی کوي نه. وإذا قتل المکاتب عمدا که مکاتب غلام په زوره قتل کړلی شو وليس له وارث الا المولى صرف مولای و بل څوک وارث ونه خپل کورنۍ نه څوک نه مثلا فله القصاص ان لم يترك وفاء نداغه مولای دی ولا قصاص خستل شي که هغه دومره عمل نه پرېښه چې خپل مکاتبت کړی شوی و مکاتبت له کومه بداله ده که نه هغومره شی نه و پرېښی ځکه څه دي وصلولي ولا حق بیا مولا ته رسي. وان ترک وفاء که بیا دومره شی پرېښي چې دیو سره مکاتبت بدل لنډېدو و وارثه غیر المولا او وارث مولا نه علاوه څوک وو فلا قصاص لهم ناغه کسان بیا قصاص نشي خستلی ځکه دلته کې چې چاته حق حاصل دی کس مشتبه شو چې څوک شو پکې و ان اجتمعوا مع المولى اگر چې هغه مولا سره په دې خبرې کې جمع شي بیا هم مخته مسلخی و اذا قتل عبد الرهن لا يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن یو کس ته بل سړي سره غلام په غاڼې کې یخو څه پیسې وي ورسره چې غلام دی غاڼې کې راکا هغه سره غلام ور قبضه کړو څه وخت تېرېدو دا کم سړي سره چې دغه غلام یخو کنه مرتهن سره چې شي وجې نه قتل شي یا راهن قتل کې یا بل شه نه دی ولا قصاص بوره نشي خستلی چې راهن او مرتهن دواړه سره جمع شي ځکه مرتهن خو یې نشي کولی هغه پکې ملکیت نشته او راهن یې نشي کولی ځکه که راهن یا د دې غلام بداله خستلی شي یا دا غلام اخته شو بل څوک یې قتل کړو که نه دې غلام نه به بیا قصاص موږ نه خلو ولې څو پرې مرتهن نه یې رغله یا راهن نه یې رغله نه دې کې بیا خرابای راځي ځکه که راهن وي مرتهن نه وي نو مرتهن خو پکې حق نشته که بیا مرتهن وي راهن نه وي نو بیا ملکیت یې پکې نشته نو دواړه کسان به حاضر شي الب شي د دې ولا قصاص وغیره فیصله وشي قتل یل شي د لفظ قتل حامل شي که د رهن له غلام بل څوک قتل کی مثلا مخته مسلخی ومن جرح رجلا عمدا یو سړی د بل کسې په زوره زخمی کو ګزار مزارې پکو دومره سختي زخمی کو چې په لم یزل صاحب فراشن ارساتی کټ ته یې وویشتلو بس پروتو معنی بستره نه د زوري چرته کې مو پروتو جکیدلې نه خطا کړو د ګرځېدلې او د چکر نه او د کاروبار نه هر څه نه یې وویستو حتی ماته مړه شو غریب فعلیه القصواص دغ سړي باندې اوس قصاص شته د ولې چې دې سړی دې حد ته رسولو چې اخر هم دې وجې نه مړ شو بل څه ظاهر سبب خو نشته همدای سبب ده بس مخته مسلخی ومن قطع ید رجل عمدا من المفصل یو سړی اخته شو د بل سړي لاس یې دغه مړوند کې کټ کړلو قطعت یده دې سړي ولا به لاس مړوند کې کټ کولی شي ولې والجروح قصواص د نفس نه کم چې کم زخمونه دي کې به هم بدله اخیستل شي پورا کرا وکذا الرجل یم د سیخپای ته نه کټ کړي او مړوند کې زغه کې خنګري سره ځای کې دینه بخ پا کټ کولی شي و مارن الانف یپوزي ولکما پستا حصہ ده د دې نه کټ کړي او ډوکی نه لاندې ول اذن یا غوږی ته نه پرې کړو غنه به غوږ پرې کولی شي یعنی په کوم شانو کې کوم مسالت کې دلش او د قصاص کې سلې خستلې کې څه زیاتې نه رضی به خستل شي ومن ضرب عین رجل یو سړی د بل سړي په سترګې پړستنه نیخ کړلو یو حالو دومره زور چې سری ولو چې په قل سترګې ته نو ویستله فلا قصاص علیه اوس د بل سړي باندې قصاص نشي دینه بسترګه مونږ وباسواله هغه کوم کڼ ور کړه کې د شي د سکڼ به تو نه لګولې شي او هغه څه کڼ ور کړه کې د شي دوه درې رګونه کړ شي ته ټول نور مخ به سره زخمی کې مخ به سره شین شي دي کې مو مسالت خو نه کیږي کنه سم غومره مغه سي طریقې سره تسترګونه رباسي میچ کاوي چې سره والی نه کیږي
دې دپاره بیا عرش ورکړي روپۍ به لنډوي. فإن كانت قائمة خو که بیا سترګې داسې ورته خوږ کړي وه چې سترګې خو دغه ځای کې ورکېده د کډې کې، خو وذهب ضوءها نظیر ختم شو، نظر او رڼایي بینایي ختمه شوله، نو فعلیه القصاص بیا قصاص ورکول شي. هغه طریقه دا چې د کوم سړي ګزار کړو تحمه له المرآت دې دپاره به شیشه ښه ګرمه کړلی شي، به د دې مخ به نه ګیر چاپېر به ملوچ ولګي لنده ملوچه چې مخ یې ونه سوځي، هغه شیشه به دې سترګې ته ښه نږدې ولګي چې دې نظیره ختمه شي. ولې دې بل سړي له نظر ختم کړی و. ویجعل على وجه قطن رطب یا رطب لنده ملوچ په مخ باندې کیدول شي. وتقابل عین بالمرات دې سترګې سره مخامخ شیشه ور ولګول شي، حتی زبزو چې رڼایي ختم شي سترګې وسوځي باس دوله قصاص اوس واخیستل شو. وفي السن القصواص ونده چې ته غاښې چانه مات کو غاښې تې نه وبسلو دي وله غاښ به ماسې ماتول وبسل شي ځکه دې کې مماثلت کیدل شي. وفي كل شجة هر زخم چې سړي په سر کې چاته لګولې مخ کې یمکن فيها المماثلة چې کې مماثلت کیدل شي کنه القصاص کې به قصاص به ورکوي ماغه شان دي سره دی وکړل شي، خو اډوکی کې قصاص نشه سوا دی غخونو نه. ولا قصاص في عزم الا في السن غخونو کې خو قصاص کول شي کنه مماثلت ته، خو دی غخونو له نور اډوکی کې قصاص نشته. چا دی چا لاس مات کو هغه ته نشي متال کېدای شي ته زیات او تکریک کې نه دی قصاص به نشي تدیر به روپۍ لنډي. وليس فيما دون النفس شبه عمد دی نفس نه لوندې چې کوم شونده کې شبه عمد نشي کېدل څه ته وایي د خو شبه عمد سره کړه ده. وانما هو عمد او خطأ څه چې ولا چې شه د خراب کړي دي کنه دی ځون نه علاوه ټول ځون دوته نه د قتل کړه ایدی معنا دا د شیا دی په زوره کړی د غلطي کړی د شبه عمد یو کې نه چلیږي. سړی چې چوک ډربوي وایي دی د پرېوای چې زخمی کو خوږي کوړون دي کو کونی کو دی معنا د عمدن شي دی یا غلطي سره تی نه خوښ شو.